فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يخشى الله من عباده العلماء. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. معزز و محترم آدم درنو و خوگو مسلمانان ورونو، دا مجلس تاسو دا ناس تاسو دا یو مدرسی او دا دارالعلوم او دا یو جامعی دا جوړه او دا تعمیر او دا تاسیس او دا افتتاح متعلق راغلی دا. الله تعالی دا مدرسه دا خیر وګرځي او د تکلیفونو او مصیبتونو او شرونو نه الله تعالی سره د ما په امان کې اوسات. مدرسه د اسلام په تاریخ کې او د اسلام په معاشره کې دا یو مرکزی نقطه ده. مدرسه هغه ځای دی چې دی کې د دین تعلیمات حاصلیږي. مدرسه هغه ځای دی چې په دې کې قال الله قال رسول الله صلی الله علیه وسلم بیانېږي، او مدرسه هغه ځای دی چې دی کې ستا د عقیدې مورچه بیانې جوړېږي. اوله مدرسه د دنیا په سر باندې دا د الله د پیغمبر صلی الله علیه وسلم مدرسه وه، دارالعلوم صفا وه. دارالعلوم الفاظ ورسره نور راغلي، دا زما اصطلاح راغلی ده، خو د صفی مدرسه اولنۍ مدرسه په زمانې د رسول الله صلی الله علیه وسلم کې جوړه شوې. ابن جوزی او عالم تیر شوی دی، دا حنبلی المسلک راغلی دی، په مجسمه او په تجسیم باندې نه سخت ردونه کوي. هغه یو ښکلی کتاب د اصحاب الصفا متعلق نقل کړی دی چې دې کې څونه تعداد راغلی و. هغه وایي د 100 نه به کمیدنه او د 300 نه به زیاتېدنه. مقیم او غیر مقیم دواړه قسمه طالبان په دارالعلوم صفا د رسول الله صلی الله علیه وسلم کې موجود. بعضې به پکې مستقل موجودو، د هغوی د خوراک دپاره به مدینې منورې والا خلکو انتظامات کو. بعضې به مستقل نو غیر مقیمو، هغوی به سبق ووی او بیا به خپلو کورونو ته لاړل. چې کله تعداد ډېر شو نو د رسول الله صلی الله علیه وسلم په زمانه کې یو دونکاچه دیله جوړه شوه، او په دې کې به دا طالبان پراتو. یو سړی راغی د قجورې یو خوشه چې هغې کې پخې او اوچې دواړه قجورې راغلې وې، دی ځوړنده کړې وه او د طالبانو به ترې خوراک کو. حضور صلی الله علیه وسلم راغی، ذهبي تاریخ الاسلام کې نقل کړي دي، امسا ورسره وه، دی داسې وواله اوچې دی داسې وواله قجورې چې کومې پخې وې هغې وخوړې د طالبانو. او د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی طالبانو له ښایسته ښایسته قجورې راوړی، د دوی د خوراک انتظام د ښایسته انداز سره کوي. دا د صوفي طالبان دي، دا د مدرسې طالبان دي، د دوی د خوراک انتظام به کوي. دقه مدرسه د خیر او د نور اولنۍ مدرسه وه چې په دقې مدرسې کې د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم د عقایدو، د قرآن د علومو، د احادیثو او نور د علوم الاسلامیه او شرعیه درس بیا وروسته صحابه او تابعینو تبع تابعینو کړی دی. خو څه بوړې نو راغلی چې دا وفاق سره ټچ راغلی ده. ستاسو څه خیال دی؟ وفاق سره ټچ راغلی وه؟ وی نه که نه، وفاق سره ټچ نه و راغلی، حکومت سره رجسټریشن نه و راغلی. خو د خیر او د برکت اولترینه اعلیترینه مدرسه دا دارالعلوم صفا د رسول الله صلی الله علیه وسلم. بیا زمونږ د خپلې مصطلح کمې مدرسې چې دي، دا مونږ چې پکې د درس کو تدریس کو، زما د وړاندې دا مدرسې ډېرې کمې وې، درسونه به کېدل، مولیانو به کتابونه ویل. که ستاسو یاد چې نه مونږ په دې علاقه کې به مولیانو مونږ به وی دا صرف میر مولي صاحب د دې شوې کې یو مولي صاحب و، مونږ به وی دا کنج استاد دی، دا منطقي مولا دی،
دا نحوی استاد دی، دا صرف استاد دی. مدرسې په دې علاقه کې کمې وې. د دنیا اولنۍ مدرسه چې د ذهبي رائده راغلې ده چې دا په بغداد کې نظامیه، دا په بغداد کې مستنصریه جوړه شوې ده. اولنۍ مدرسه په بغداد کې نه جوړه شوه، خو زما د ذهبي د دې قول سره اختلاف راغلی. چلبي یو ډېر لوی عالم د نوم ځان سره یاد ساتئ. یو څو کتابونه تاسو احناف چې هغې باندې دا نوم ووینئ نو دا به د احنافو کتابونه راغلی وي. یو چې د کتاب د سر د پاسه ووینئ چلفي، دا به د حنفیانو کتابونه. یو چې د کتاب د سر د پاسه ووینئ آفندي، دا به د احنافو کتاب وي. یو چې د کتاب د سر د پاسه ووینئ فاشا، دا به د احنافو کتاب وي. یو چې د کتاب د سر د پاسه ووینئ سمرقندي، دا به د احنافو کتاب وي. یو چې د کتاب د سر د پاسه ووینئ بغیر د غټ بخاري نه بخاري، دا به احناف وي. نصفیان، دا به احناف وي. کش، بامیان، بلخ، بخارا، سمرقند، دا ټول احناف راغلي دي. دا قصې ځان سره یاد سات. یو ډېر لوی عالم تیر شوی دی، موږ ورته چیلپي ویو. دا د ترکیې ژبې لفظ راغلی دی په معنا د غټ ملا سره. په معنا د څه سره؟ غټ ملا سره. یو ښکلی کتاب یې لیکلی دی کشف الظنون. د دنیا په سر باندې چې څه کتابونه دي هغه د خپل وس مناسب سره راجمع کړي دي. ذیلونه بیا علماو کړي دي، دا ځان سره یاد ساتئ. خو د علامه دا چلفي مې یو نه دی، دا ډېر دی. یو حاشیه د شروقایله چلفي ورته ویل کېږي. هغه نقل کړي دي چې اولنۍ مدرسه دا په بغداد کې نه ده، بلکې دا نظام الملک په نیشاپور کې نظامیه جوړه کړې وه او زما هم دا رائے راغلی ده. تاسو نوم اورېدلی دی؟ وزیر نظام الملک ورته ویل کېږي. دا شافعي عالم او شافعي وزیر راغلی د سلطان الف ارسلان. سلطان الف ارسلان د سلطان محمود غزنوي نه پس د مسلمانانو غټ بادشاه تیر شوی دی. دا خپله کابرین مې راویې ګورئ. دا ستاسو ته چې د دین او اسلام را رسولی دی او د تورې په صورت کې را رسولی دی، دا ایر نه کې ګورئ. قامه د خپل قوم مجاهدین، دا څلور وانه شاته که زما تقریر بیا نه کېږي ګورئ ښه، د خپل قوم مجاهدین، د خپل قوم هغه خلک، د امت هغه زمریان چې کومو زمریانو د تورې په ذریعې سره تاسو ته دین را رسولی دی، د هغوی قدر د علماو د دین په شانتې به انشاءالله کوئ. ستاسو د علاقه کې یو مجاهد تیر شوی دی چې تاسو یې مسلمانان کړي یې. مونږ الحمدلله سیندوان نو، مونږ الحمدلله پښتانه په اولو کې مسلمانان شوي دي، خو چې د دې علاقې نه کفر لر کړی دی، د دې علاقې نه شرک لر کړی دی، هندوان یې ته لر کړي دي او د هندوانو نه وروسته زموږ په دې علاقې باندې بودست وو. دا یاد ساتئ ښه. د شهبازګړه کې یو غر باندې لیکل شوي دي اشوکا اعظم ورته ویل کېږي. دا ټولې چې لر کړي د نوم محمود غزنوي دی. د محمود غزنوي نه پس یو لوی سلطان زمونږ تیر شوی دی، سلطان الف ارسلان ورته ویل کېږي. شاهي سلجوق پې ورته وي. نوم ځان سره یاد ساتئ. د سلطان صلاح الدین نوم ځان سره یاد ساتئ. د نورالدین زنګي نوم ځان سره یاد ساتئ. دغه نظام الملک ته رالګېدلی دی، اولنۍ مدرسه جوړه کړې ده. خو کوم ځای کې، په کومه علاقه کې، په کومو دیارو کې چې د علم قدر کېده نو علم هلته پاتې شوی دی، او چې د علم قدر نه کېده نو علم د هغه ځای نه تللی دی. تاسو ته پته ده کراچۍ غټ ښار دی که وړوکی دی؟ غټ دی که نه؟ تاسو ټول هلته ځئ، مزدورۍ له ځئ. خو د کراچۍ په اسلامي تاریخ کې هېڅ نوم نشته. د اسلام آباد په اسلامي تاریخ کې هېڅ نوم نشته. د لاهور په اسلامي علمي تاریخ کې هېڅ نوم نشته. ستاسو په علاقه کې چې علمي تاریخ مشهور دی هغه د ملتان راغلی دی. د چا د ملتان؟ مدینة الاولیاء به یې ورته وي. او د هغې نه هم ډېر چې راغلی دی دا دیوبند چې نو که نه نو جوړ شوی، نو زمونږ د دې قبرونو په دې شاګانو باندې لیکلي دي بخاري بابا بخاري بابا. لیدلي هم دي که نه؟ مولیانو خبرې نه کوئ. زمونږ په دې علاقه کې شهیدان دي، د هغې شاته یې څه لیکلي؟ بخاري بابا. نو مونږ وایو دا د بخارا نه راغلی. نه د بخارا نه راغلی نه دی، دا د بخارا د سمرقند نه فارغ شوی دی. د دیوبند نه مخکې د علم مرکز څوک راغلی؟ بخارا او سمرقند. نو هم چېرته اورېدلی دی بخارا او سمرقند؟ دا ستا د علم مرکز و، ستا د ټول فقه حنفي مرکز دا بخارا او سمرقند دی. او د هغې نه مخکې قرطبه ورته ویل کېږي، او د هغې نه مخکې دارالسلام د علم مرکز بغداد. څه بغداد؟ د امام ابو حنیفه
کلی، د امام محمد کلی، د امام شافعي کلی، د امام احمد بن حنبل کلی، د دارقطني کلی، د قدوري کلی، د دامغاني کلی، د کرخي کلی، یاره چې شورې واچوم د اولیاء الله وطن د شیخ عبدالقادر جیلانی رحم الله کلی، د معروف کرهي کلی، د امام موسی کاظم کلی، په سونه اولیاء علما الله تعالی په بغداد کې نه پیدا کړیو او بغداد د علم مرکز راغلی. د دنیا په شانتې د بغداد علم نو، د دنیا په سر باندې د بغداد د علم په شانتې عالمان دا په دنیا کې نو. خو یو زمانه راله د علم سلام وکړه بغداد ته، وی لاړم خپل کار کوه بغداده. او یو سیلاب په بغداد باندې راغی، د خپل تاریخ نه لږ ځان خبر کې، د هلاکو خان په شکل کې، د چنګیز خان په شکل کې، د تاتاریانو په شکل کې یو سیلاب راغی. ستا د بغداد ټولې کتابخانې یې ختمې کړې، ستا د بغداد ټول مسلمانان یې ختم کړه. په 40 ورځې کې 40 لکه مسلمانان د تاتاریانو د تورې د لاندې رالل. 40 لکه مسلمانان زر کاله مخکې چې آبادي کمه راغلې وه، دا ډېر لوی تعداد راغلی دی. علم سلام وکړه د بغداد نه روت. ولې روت؟ تاسو ته پته ده؟ خبره کوې؟ ویلي نه ده راته پته. زه خو پتې له راغلم چې راته پته ولګومه که نه. زمونږ یو ملګری ملا نصیر الدین نوم هم چېرته اورېدلی دی که نه؟ دا کوم ځای د غرغشتو نو غرغشتو بابا جی نه یادومه، ملا نصیر الدین صاحب د ترکا مشهور لطیفه باز یادومه. سم علامهګان راته راغونډ شوي، دوانیان او ټول تفتزانیان ناست دي. الله پاک علم سمې شغلې واخیسته. زه څوک یم؟ ملا نصیر الدین صاحب یو مولا، هغه په دنیا کې 3 تقریره ورتلل. دا کوم مولا چې 3-4 تقریره ولې ورځي، دا همیشه په رمضان کې امامتي غواړي، ځکه خو بیا نه بس د صدقة الفطر راوالي او پیچ کوي. دې ته زه پیج وایم، پیج مخفف ته په جیب نه راغلی دی، بس پیج یې کې بیا روان شي. نو مولا رسول الدین له 3 تقریره ورتله. یو ځل چېرته لاړه، بس ښه مقفا مسجع خطبې وویله. چې وویله نه خلکو ته وایي څنګه چل دی پیږې؟ نو دا خلک داسې دي که نه. ما یو ځل ملا حسن وی، ملا حسن دی مولیانو ته پته لګي دا ډېر زیات مشکل کتاب دی. زما یو مرید وزیر حاجي صاحب ما سره ناست و، الله دې وبخښي، بله ورځ یې ورغلی وم، د سبحان الله د کلیوال راغلی و. دا زما مرید و ملا حسن چې مو ویو طالبان پرې نه پوهېدل. نو ما دنه تپوس وکړه حاجي صاحب څنګه چل دی؟ په ملا حسن پوه شوې؟ مې په سبق پوه شوې؟ یو پوه شوم. په سبق باندې هغه څه پوهېده. نو خامخا دا خلک ملا ته وایي چې پوهېږم. نو ملا رسول الدین چې کله خبره وکړه خطبې ویله، نو خلکو ته وایي پوه شوې؟ وی یو پوه شو. وایي چې پیږې؟ وی پیږې؟ وی یو پیږو. وایي چې پیږې نو زما څه ضرورت راغلی دی؟ الله پاک هم خوشحاله که زه دنه لاړم. خبره یې کړې. خلک هوښیارانو بلې جمعې چې ملا صاحب راغی، ملا صاحب کېناسته، خلک هوښیاران وي اوس په ورته وي حاجي صاحب چې نه پیږو. چې کله کېناست، کله یې خطبه وویله، نو خلکو ته وایي پیږې؟ نو خلکو خو د تیرې جمعې ګزار یې خوړلی و، وایي نه پیږو. وایي چې الله نه یې پې کړی، نو زه به هم څه پې کړمه؟ زه چې ځو الله پاک هم خوشحاله که. ګورې 3مه جمعه چې راله، نو د نیم کلي والوي چې ورته به وي چې پیږو، او د نیم کلي والوي چې نه به پیږو. چې خلکو ته یې وایي پیږې، نو دا نیم کلي پاسېده وي یو پیږو، او دا نیم پاسېدل وي نه پیږو. وایي کاته خو اوس ډېره زیاته اسانه شوه. ښه دا کوم چې پیږې که نه، دا ناپویه پوی کې، او مونږ د نه لاړو الله هم خوشحاله که. اوس تاسو نه تپوس کوم پیږې که نه پیږې؟ نه پیږې. نو چې الله نه یې پې کړې، نو مولیان به هم څه پې کړي؟ دا خو ګرانه خبره ده که نه. بغداد کې ولې عالمان خراب شو؟ هغې کې صاحب حکمرانه طبقه عالمانو ته شا کړه. خلیفه په ګندګیرۍ باندې شروع وکړه. د دنیا څه ګندګیرۍ چې رالې، هغه د بغداد په عمراو کې نه رالې. انصاف ختم شو، د قرآن سره تعلق ختم شو. بغداد باندې یو سیلاب راغی په صورت د تاتاریانو کې. علم لاړه بخارا او سمرقند ته. دا د علم مراکزو. زمونږ ټوله کابرین د بخارا او سمرقند نه راغلي، خو په بخارا او سمرقند کې د علم ناقدري شروع شوه. یو سیلاب راغی. او څنګه سیلاب راغی؟ د روس سیلاب راغی. د استاد جي د څه؟ د روس.
په 1928 کې د بخارا اولنۍ جنډه د اسلام دا د بخارا د سمرقند نه روس کوزه کړه او په دې باندې د روسیانو حکومت راغی او زما دلوان دی په 1980 کې په 85 کې په 90 کې په بخارا او سمرقند په ازبکستان په تاجکستان په قزاقستان په ترکمانستان په آذربایجان په دې علاقو به د روس حکومتو ډېر شو چې افغانیان را لګېدل روس یې تاله وهلکه او دغه علاقو کې الله بیا د اسلام جنډه اوچته کړه خو تاسو ته پته ده نقصان یې ډېر زیات وکړو زمونږ یو مشر دی مفتی تقي عثماني صاحب ورته مونږ ویو ډېر لوی عالم دی یو کتاب یې لیکلی دی جهان دی د ځان لی پیدا کې کتابونه هلې ښه علم په څه کې دی او کتاب څه غواړي پیسې څه غواړي پرون نه بل پرون مال چرته چا کتاب راوړه په 1,000 روپۍ باندې نه جلده او بله ورځ نه تېر کال راله چاته یو کتاب چا راوړه په 90,000 روپۍ باندې او یو بل کتاب مې پکار دی په 1,20,000 روپۍ باندې دا بوډا به راته وایي چې ملا خدای دې غر کړه چې په 1,20,000 روپۍ کتاب ولې نه غوا ولې نه دې پې خو بدله کوي که نه وایي به که نه به وایي خو ما ته د غوا مینه او د غوا پیدا ما ته دونه نشته حاجي صاحب ما ته د کتاب پیدا ډېره راغلې ده ما ته د علم پیدا ډېره راغلې ده ما ته د خیر او د برکت د قال الله د قال رسول الله صلی الله علیه وسلم نه میلاویږي نو خبره مې دا د کتاب د څه نه شروع کړې وه خبره به یادوې که نه وده کېږې به نه کتاب څه غواړي پیسې او پیسې تاسو دې مولیانو نه ورکوئ تاسو په خپله د مفتی محسن محمود د تلګې نیغې نیغې خبرې کوي تاسو په خپل شخولي راغلي یې په خپله د سره د پیسې درک نه لګي نو موږ له به سه راکې ګورې دا خبره ځان سره یاد ساتئ د یو کتاب پیدا کې جهان دیده وته دې کې حضرت تقي عثماني صاحب د هغه علاقو بیانات کړي زه سمرقند ته لاړم بخارا ته لاړم وایي زه چې کله لاړم سمرقند د بخارا کې غټې مدرسې وې کوکلتاش ورته وایي میر عرب ورته ویل کېږي وایي یو بوډۍ ښځه وه هغه په خپل کور کې پرته وه نو سی مال راغی چې راشه باباجي یا مولا صاحب یا قاري صاحب یا عالم صاحب زمان یا وایي چې زه مولا لیدل غواړم وایي چې کله زه ورغلم دا بوډۍ په کټ کې پرته وه خوشحاله شوه ما ورته ویې ولې وایي او یا کاله مې وشو چې مولا مې نه دي لیدلې الحمدلله نیت مې ده چې الله پاکه علي رانه دا ساوالی چې عالم ووینم او یا کاله پس مې د عالم سړي مخ لیدلی دی ګورې ښه د هغه خلکو نه تپوس وکړه او زه په دارالعلوم حقانیه کې یم د تبلیغیانو یو وفد راغلی د حلب د شام د علاقې نه او هغوی تقریر کو وایي مونږ تلي یو تاجکستان ته دا علاقه ده ترمز ورته ویل کېږي دا په تاجکستان او ازبکستان کې دی وایي تپوس مو که چې عالمان علم شته مدرسې شته قاریان شته وایي نه علم مدرسې قاریان دا روس ختمې کړي دي وایي ما ورته وایي چې څوک شته وي او هغه به خامخ خر کې د ورځې په مزل سره یو ملا صاحب صرف پاتې شوی دی هغه وایي چې زه کله ورغلم بوډا صاحب ناست و ملا صاحب په یو غر کې نه ناست دی 3 کتابه ورسره یو ورسره د الله کتاب یو ورسره هدایه وه یو ورسره بخاري راغلی ما ته یې ویل چې اسلام او دین شته ما ورته ویل چې الحمدلله اسلام او دین اوس هم باقي راغلی هغه علاقې ته و یو اپیز راله چا راوست اپیز چې داسې ماشوم و کېناست وی شور یې واچوله حفظ باندې شروع زمونږ د علاقو نه چې به قرآن شریفونه راله خلکو به په جګړې کولې وایي ما ورته قرآن شریف کېښودی چې لږ تلاوت وکړه وایي نه تلاوت نشم کولی الف ب ت س باندې نه پوهېږم وایي ما ورته وایي چې څنګه دې حفظ کړی دی وایي زموږ علاقه کې صرف یو حافظ پاتې شوی هغه ټیلر و حکومت پابندي لګولې وه په مدرسه باندې په حافظ باندې په قاري باندې په علم باندې مونږ به دا ماشومان هغوی سره کېنول قرآن شریف په مخ کې نه ایښوده هغوی باسې هغه مشینونه ګړه ګړه تاوخل نور به یې حفظ یاداو دا هغه حافظان دي چې د قرآن په تلاوت او الفاظو باندې نه پوهېږي خو حافظان شوي دي دونه لوی خیر او برکت هغه علما د جدوجهد او د کوشش تاسو خو شکر وباسئ ګورې زه کله ناکله ویم خفه کېږي دي رانه دا مولیان نه ګورې ښه الله دې دا ګوړو دا چینیو دا اوړو دا الوګانو دا کچالان دونه ډېر کي لکه دا مولیان چې ډېر شوي دي ګوریا لکه داسې نه که نه شکر دی مولیان ډېر دی الحمدلله علما ډېر دی الحمدلله جوماتونه به نورم ډېرېږي مدرسې به نورم ډېرېږي چا چې په پاکستان کې د جومات او د مدرسې مخالفت کړی دی داسې موکه به یې نیغه کړه چا به نیغه کړه خبرې کوې که نه یو مردار په پاکستان کې تېر شوی
موږ به یې داسې نیغه کړه موږ چې رب پېژانته وې وی زه به دې مولیانو سره ګورم زه به دې مدرسو سره ګورم زه به دې جوماتونو سره ګورم هغه مشرف الله تعالی په سقا مرض باندې مردار مرض باندې چې کونه هم نشوه پاکولی په دوبۍ کې مړ شو او مولا بیا هم په پاکستان کې جمدی ګرځي راګرځي الحمدلله پټکې بیا هم د عزت والا راغلی دی ګیره بیا هم د عزت والا راغلی ده مدرسه بیا هم آباده ده مرکز بیا هم آباد دی جومات بیا هم آباد دی مولا ښه په جوشه په خروش سره تبلیغي ښه په جوشه په خروش سره دینداره سړی پاکستان کې ښه په نرۍ سره ګرځي او مشرف د تورو چینجو د لاندې پروت راغلی دی دی یو که نه دی دی دا د الله دین دی دا به باقي وي دا نه ابو جهل ختم کا او نه نمرود ختم کا او نه فرعون ختم کا نه پیرنګي ختم کا نه روس ختم کا نه امریکای ختم کا نه د چا پلار ختمولی شي دا جنډه د اسلام به انشاءالله اوچته ولاړه راغلي خو تاسو پکې څه کوئ که نه یوازې سبحان الله خو نه ده که نه پوهېږې که نه زمونږ دا خلک ډېر زیات شومان دي حاجي صاحب تا ته وایم جیب کې زیړ لړم ساتي څه مونږ مولیان د دې خلکو سم خوښ یو دا راته ګپ نه لګوم مونږ خوشحال یو په دې ستاسو مولیان خوښ دي الله هم خوشحاله کړه مونږ جرګه ستاسو کوو مونږ ستاسو کوو ستاسو په علاقه کې د مولا نه د چا پلار هم په منځ کې نشي مخکې کېدی په جومات کې هلکه مخکې کېدی شي ستاسو دې علاقې ته دې طرف ته زما په قبله دې خوا ده که نه دې خوا ده نو چې قبله دې خوا ده نو بیا زما په خیال شهبازګړه دې خوا راځي نو چې شهبازګړه دې خوا ده نو بیا زما په خیال باندې دا تورډیري او دغه موټروی دې خوا راځي نو چې موټروی او تورډیري دې خوا راځي نو ته د مولا نه نشي مخکې کېدی او یو ورځ باندې به مخکې کېږي خو سر به دې شهبازګړې ته وي او خپې به دې موټروی ته وي په هغه ورځ ما نه مخکې شه پوهېږې په هغه ورځ به مخکې کېږي که نه وایه استاد ستا ته وی په هغه ورځ کې د نه مقتدي مخکې شي پرېږدی او که نه پرېږدی وی پرېږدم یې که نه په دغه ورځ کومه ورځ راغلې ده په کټ کې پروت دي جنازه به پکې هسې نه چې وروستو ته هسې نه چې مخکې ته ودرېږې ګورې ښه مخکې به ته دغه ورځ نه ودرېږې دا یو ورځ د دوی مبارک شه زاروره چې څه کېغه کوه دا یو ورځ مې تا ته پرېښودې ده خو سر به دې چېرته راغلي شهبازګړۍ ته او خپې به دې موټروی ته راغلي د دې نه مخکې ستا پلار هم ما نه نشي مخکې کېدی دا یاد ساته ګوره ته به شاته ویښه ولاړې ستا مونځ کوم ستا نکاح زه تړم ستا جرګه زه کوم ستا د وطن د حفاظت جنګ زه کوم ستا د وطن او د دین د حفاظت دپاره مولا همیشه توره موچته کړې ده او ټوپک یې موچت کړی دی که امریکا راغلی ده او که روس راغلی دی ستا عالم او قاري د دین دپاره الحمدلله جنګېدلی دی او چې مونږ راشو نو ښه راته راترغاړه وځې ښکلویم او چپویم او مونږ مجبور یو څوک وو خیرنې جامې مې اغوستې وي هسې خبره کوم د ګیانه راغلې خو مونږ تا نه کرکه نه کوو قسم دې په الله باندې په هغه خیرونو جامو کې مونږ تا ته در ترغاړه وځو تا د خپله ځانه ښه ګڼو انشاءالله خو چې یو ناره وکړو چې چنده ده که نه نو حاجي صاحب بیا هم د پود نه پیکاوړه جوړه کړې بیا څه شی پیکاوړه بیا چندې مولا خو کور جوړ که هلکه مولا کور نه جوړ کړی مولا خو ځان له پکې موټر واغسته مولیان په موټرو ګرځي نو په څه باندې به ګرځو په اوښ به ګرځو تاسو وایئ زه په اوښ به د هغه چارڅدې نه چې زه اوس په اوښ باندې راتلم او 3 ورځې راتلم 3 ورځې مزل راغلی دی او دلته را روان وم داسې ده تا خو د اوښ زمانې نه دي راغلې او نه د اسونو زمانې خو تاسو هم په ګاډو کې ګرځئ او موږ هم په ګاډو کې ګرځو مولا ستا په چندې په پیسې باندې ګاډی نه دی اخیستی مولا ستا د چندې په پیسې باندې کور نه دی جوړ کړی هغه مولا دی خدای پاک د کور دی الله تعالی د تخبه کندرات کی چې کوم مولا ستا د چندې په پیسو باندې کور جوړی او دغه کور دی الله تعالی د تخبه کندرات کی چې د چندې په پیسو کور جوړی د چندې په پیسو باندې خپل آبادي کوي دغه کور دی الله تعالی د تخبه کندرات کی مولا به په نره تا سره ژوند تېروي انشاءالله ستا خدمت پکوي ستا د بچو خدمت پکوي ستا د دین خدمت پکوي د علوم مسجد مدرسه مرکز دا به انشاءالله تیار تکړه مضبوط ستا لپاره ساتي دا نه نور څه نه غواړو خو 2 کاره به راسره کې یو خو دا ده چې ادب به مې کې
دا ادب زما مه کوه، دا د دې پټکو مه کوه، دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم د تاج وکړه، دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم د جامو وکړه، دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې مصالې وکړه. نور دنه هېڅ نه غواړو، خو ګورې د پټکي او د ګیرې او د جومات او د مدرسې بې ادبیونه کې ګورې حالات ډېر خراب دي. دی یو که نه دي که نه؟ نوی نسل می خراب شو، ځوانان می خراب شول، فیسبوک خراب کړه، یوټیوب خراب کړه، پراپیګنډې خراب کړه، ناکارو نظریو خراب کړه، مولا ته یې ورته بلا جوړه کړې ده او د مولا نه یې ورته دهشتګرد جوړ کړی دی. مولا بلا ده، مولا دهشتګرد دی. زه اوس دې ځای کې ناست وم، تاسو خفه کېږئ ما داسې د دې نه د هغه ځای پورې نظر واچو. په دې کلي کې د دې ځای نه د هغه ځای پورې چې تاسو ټول ناست یې، نو یا زما مخې ته قاریان یې، یا حافظان یې، یا تبلیغیان یې، یا اجیان یې، او د هغه ځای پورې ټول د ګیرو والا ناست یې. وګورئ که دروغ مې ویلي نو ګورئ ورته خیر. د دې ځای نه تر د هغه ځای پورې ما ته یو مخصوصه طایفه ناسته، ما ته یو مخصوصه ډله ناسته ده، ما ته یو خاص خلک ناست دي چې هغه مونځ ګزاره. ستا د سکول هلکان څه شو، ستا د کالج سټوډنټان څه شو، ستا د حکومتي نوکرۍ والا کلین شو والا خلک څه شو؟ دا خلک ځان ته رانږدې کړئ. قومه ګورې یاد ساتئ، دا ستاسو له ګوتو نه روان دي. خپل د سټوډنټ د سکول سټوډنټ بچې، خپل د کالج سټوډنټ بچې د کلین شو نه مه یریږه چې د ګیره خریلې ده. تم د کلین شو والا ګورې ما نه مه یریږه چې د دې مولا ډېره ببره ګیره ده، په ما باندې به م ګیره پرېږدي. سره د دغې کلین شو نه راشه زما په خوا کې کښېنه، د مدرسې په خوا کې کښېنه، د دیندار سړي په خوا کې کښېنه، د عالم په خوا کې کښېنه، سره د نوکرۍ نه د عالم په خوا کې کښېنه، سره د جدید تعلیم نه د عالم په خوا کې کښېنه. تاسو ته مې ګورې دا درخواست دی. دا خلک دنه د ګوتو ونیسي. ګورې دا کوم خلک چې زمونږ د سکول خلک دي، د کالج خلک دي، د یونیورسټو خلک دي، د حکومتو سرویسونو خلک دي، هسې په کور کې نه ناست راغلي دي او تا نه لرې لرې کېږي. ګورې زما تاسو ته دا درخواست دی، دا خلک ځان ته رانږدې کړئ. ګورې دا ونه یروئ، دا د دین نه پر پرد کې مبتلا نه کړئ، دوی سره مخاصمت شروع نه کړئ. یو خو مولیانو تاسو سره هر چا سره دا ښکرې مه لګوئ. ګورې دا تاسو ته د لږ خبره کومه. ګورې پوهېږئ که ښکرې مه لګوئ، هر چا باندې فتوا بازي مه کوئ. دوی ځان سره په محبت سره نږدې کړئ، دوی سمجھو کې پوه کړئ چې دا دین د ټولو دین راغلی دی، دا دین ستا هم دین دی او زما هم دین دی، دا مدرسه او جومات ستا هم دی او زما. دا به انشاءالله زموږ دپاره کارکنان وي. ګورې هلکه وي به او که نه به یې وایه که نه به که په څه زمانه کې زموږ په دې علاقه کې سویډن ورته ویل کېږي کارټونونه رالل، او زموږ علاقه کې چې څه جنجالونه نو بس وایي چې کوم ځای غم دی نو د میر عالم دی، نو چې څه جنجالي که نه د مولیانو نه هغه د باندې سله راځي. پخوا خو مونږ ډېر زیات جنجالیان، دا طالبان به وو، دا هر کال به زموږ حکومت سره جګړه وه، یو دوه درې راکیو او هغوی به بس چې کارټونو به شو یا بس شعر ووته، بډه شو چې جلسه به راووته او چې جلسه به راغله بس لاس په هغې کې ولګېد. هر کال به زموږ جګړه. زموږ یو مدرسې او دوه ناظمانو، یو قمقل و یو هوښیار و. قمقل به وي مفتي صاحب اشاره کوه او د نور به وي بیا یې تماشه کوه، هغه هوښیار به راته وي خو لږه ګزاره کوه. څه کوه؟ ګزاره ښه شي راغلي. نو خبره مې تاسو ته دا کوله، تاسو به دا خلک ځان ته رانږدې کوئ. ګورې دا د نه لرې نه شي. نو موږ چې به کله جلوس کوو که نه، نو زموږ ګمان به دا و چې دا د کارټونو خلاف جلوس دی، د رسول الله سلام مبارک کارټونه یې جوړ کړي خلاف، دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم. نو بس موږ مولیان طالبان به پکې قسم دی په الله باندې چې موږ به ووتو د سکول هلکان به موږ نه مخکې ولاړو، د کالج ګیرخریل هلکان به موږ نه مخکې ولاړو، پروفیسران، لیکچرران، ماسټران دا به زموږ نه مخکې ولاړو. نو چې زموږ نه مخکې د دین نه پله ولاړې خو محبت یې راغلی دی، عشق یې راغلی دی، محبت یې راغلی دی. نو تاسو به انشاءالله د دوی د عشق او محبت د دین دپاره انشاءالله استعمالوئ. الله پاک هم پندوانه جانه خوشحاله که. زما ملګری او زما دوست حضرت مولانا وسیم قریشي صاحب ثاني توجه دا انشاءالله راغلی دی، دی به تاسو ته انشاءالله تقریر هم کوي
ما خو دې بلال ته ویلي مو چې زه نه راځم ځکه زمونږ سبقونه شروع شي او چې سبقونه شروع شي او مدرسه شروع شي نو موږ له چې څوک 1 لک روپۍ هم د سار راکوي که نه نو موږ هغه د سار بندولو نه شو تللی ځکه تکلیف وي موږ خو مدرسین محتممین خلک راغلي خو دا بلال ډېر زیات زورور دی بیا هم زه رالم الله دې تاسو خوشحاله کړي او زما دا لږې خبرې به په ډېرو منظور کړي او تکلیف مصیبت هم الله تعالی په امان کې وساته